دا بیله وه چې تر اوسه تمام امت دې ته بدعت وي. اوس هغه صحیح خلکو هم شروع کړو. اوس به څه کوو؟ نو موږ خو داسې یو نه په سرتار لرو نه څه کار لرو. موږ خو په مولیانو کې یاد ساتئ هغه قسم خلک یو. موږ د خپل د پلار نه د چا نه پیدا موږ د هغه هم لحاظ نه کوو. د الله په مقابله کې د هغه هم لحاظ نه کوو. استاد خو استاد دی. استاد چې موږ ته څه وایي به موږ ته به دلیل ښیي. موږ خو ایسته خو بل څوک دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا موږ د هغه خبره هم بې دلیل نه منو. د هغه خبره هم بې دلیل نه منو. پوه شو؟ وړون تقلید والا نه یو. وړون تقلید خو ادا کوی نه. یو وړون لاړ جو پکې غوپه شو، جو بل لاړ غوپه شو، جو بل دې دي غوپه دي شي. که ته نه پوهېږې سترګو والا نه تپوس وکړه کور ته ځم لارې کې کوی دی ارتاو نه شم نو هغه به دې ونیسي داسې ونې راځه جو دې ګډ به نه وځه جو بره چې لاړې جو رسېدلی به. پوه شوې؟ هر څه کې دلیل پکار دی. بس لوی نه لوی سړی یو کار کوي، وړوکي نه وړوکي کوي. موږ سره کاره د سونې په شان قرآن و سنت شته. زموږ د چا قول د چا قصې ته ضرورت شته دی نه. نو کله چې دا موږ ختم کړو بیا ټیم و جوبه به قصې کوو که نه. موږ خو مرګ پورې د دې نه اوزګاري کوو. یو زړه مسله ده زما خیال سره میاشت بې زموږ تېره ځي د میاشت کې هغه زړه موږ ځای ته نه کړو. پوه شوې؟ الله زموږ په حال رحم وکړي. څوک چې کوي هغه به یو عملي او هغه یې ذمهوار دی. هغه یې ذمهوار دی. هغه یې ذمهوار دی. پوه شوې؟ ټوکه نه ده. قوم چې چا ګمراه کړ چا غلطه وښودله د دې غلطې بانی ذمهوار دی. ها ته هم ذمهوار یې. یاره یو ملا یو څه وي بل بل څه وي بل بل څه وي. موږ څه وکړو؟ دې بره بازار کې ریډي دکاندارانو اتفاق شته، ریډی والو اتفاق شته. یو سره ټماټر په 10 روپۍ کیلو دي، بل سره په 20 دي. موږ څه چل کوو؟ موږ د دې د نه واخلو ماما څنګه چل دی څه سره ریټ سره څخه ټماټر په څو دي دنه ریټ واخلو ورته چوک کې واخلو پورې ویګن اډه کې واخلو. د کم یو ښه دي او ارزان دي. یاره د هغه میز کې چېرې هغه ریټ هم ارزان دی ټماټر یې نه سونه د هغه سړي وي. موږ د هغه نه سودا وکړو. د دکاندار اختلاف د وجې موږ خالی لاس کور ته تلي یو نه خامخا شی اخلو. هغه به څوک څه وایي څوک به څه وایي. تا سره سترګې دي غوږونه دي تا سره خپې دي وګرځه واوره وګوره. دومره کره کوټه هر سړی پیژني. کره کوټه هر سړی پیژني. الله دې رحم وکړي زموږ په حال. ښه نو سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر او سلسله درود شریف چې دې نه زموږ ستاسو ذکر اذکار نه دا کورونه کې هغه نور قوم ته وموښیه څه ګرانه ده. پوه شوې؟ سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر او پنځم سلسله درود شریف. زما خیال ده چې صحیح سړی وایي اچھا میں ته فکر نہیں 15 منٹ پی نه لګي. هتاو که دا راځي کې به خامخا کوي دا ځان باندې لازم وګرځو. دا به خامخا کم سے کم چې سلسله درود شریف په محمد رسول الله بنی وي صلی الله علیه وسلم. ښه اوس بل زړه دی چې هغه ته مرضی زړه وایي. هروي دا سړی ټیک نه دی والونه بند. دا خو جسمانی مرض دی جدا سوال دی. مرضی زړه والا قرآن کریم د مرضی زړونو ذکر چې کوي نه سوره بقره کې کوي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. زړونو د دوی کې نفاق بیماری ده زیاد بکی اللہ تعالی د دوی د زړونو دا بیماری. بیماری بدن ته چې راځي ګډ وډ خوراک دی او خوړ بیماری راځي سوړ ګرم بادگیر پلان کې هر شی دی وو او جو ګیډ نه ټمبم جوړ شو
وی ګېډه مې چوي دا خو لا غټ پټ پې خدای پیدا کړی دی چوي نه دومره اور اوبه دي یو ځای کړي دي د حضرت ترتیب د خوراک څنګه و حضرت به ډېر خوراکونه په یو دسترخوان نه کور پوه شوې بیا حکیمان لیکي چې ته چې خورې نو کم څیزونه نرم دي ته چې ټول خورې که نه نو دا نرم اول خوره مثلا چاول دی زما ستا دستور الټه دی هوټل والا ته موږ ویو راوړه نو هغه اول دوه د ربړي ډوډۍ راوړي د ربړ جوړې کړي دومره ونې پرچ کې پلیټ کې نګولې راوړي څلور لوبیا خورې به ته بیا څلور لوبیا هغه راوړي نو دا ربړ موږ اول وخورو نو بیا ورپسې به موږ د دبا هغه راوړي پولاو ورپسې هغه وو پوه شوې نو چاول چې دی هغه څه رسمیږي هغو چوټي کول غواړي نور خو پوهېږې که نه ربړونه چې دي دا به سبا بله چرته ایله حل کېږي د الله معده کې تیزابیت پیدا کړلی یو ساز کې ورته وغورځئ لکه کیمیکل چې وغورځئ دا څښا کي دا هر څه تسنس کي یعنې دا ربړونه د چا پلا رسمول نو قانون د طب دا دی چې نرم شی به اول خوري نو موږ اول د غوی غوښې وخورو نو بیا ورپسې نرم خټکي هندواني وخورو هندوانه وایي لاره هغوی ته وتی شي ستا پلاره مخکې خو دیوال لګېدل دی هغه غوښې به دوه ورځې وروستو هضمېږي او دا خټکي به وتلل غواړي وتللو لار نشته دی نو تا ته ډاکټري وښیمه کیمي وښیمه که زړه وښیمه که جمعه ختمېږي شیروانېږي خو نرم شی اول خوره پوه شوې دا به اول هضمېږي لنډ ته کېږي به جو نور بیا ستا کار دی هغې له خو ترتیب من ته ښه پوهېږي او کوم ځای ته چې لاړې اشرف علي صاحب اول د باتروم پته کوه موږ پروګرام نه لاړو مارتونګ ته موږ سره کس و هغه ته ټلیفون راځي ته څه ځای کې هغه وایي زه مارتونګ کې یم مخکې سړی باره وي دی وایي زه باتروم کې یم څو ورځې بیا موږ خندل چې لس منټه وروسته ټلیفون کم ځای مارتونګ کې ته ته ګېډه کې پرې تړي نو ګنټې وروسته ټلیفون کې څه ځای کې مارتونګ کې ایسا ته تر اوسه باتروم کې وې ظالمه باتروم نه مارتونګ خدای خو دې پوه کا وې داسې وایه روک شي زما ګنټه ضایع کړه ما چې سړي د څه چل دی نو دا اشرف علي صاحب وایي چې کوم ځای ته لاړې اول داسې وګوره رسټ هاوس کم دی نو تا ته وایي دا دی بس بیا بېغمه کښېنه لکه پردی دسترخواني کور خواري یو سړی خاني چې پردی دسترخواني غریب کې خاني هغې باندې دی ښه رواني بیا خو بیا خو حساب نه کوي نو هغه ستا متل دی چې ګېډه خو خپله ده که دا ډوډۍ پردی ده نو خیال پکار دی لقمان حکیم هغه لقمان حکیم صاحب وایي رحمه الله جی جی ٹھیک لقمان حکیم صاحب وایي لقمان حکیم صاحب وایي چې دا بیا رقم لقمان حکیم صاحب وایي چې خبرو کولو کې د ژبې حفاظت کوه دې نه چې اووته خبره بیا نه راځي نو پېغمانه یې سړی نو خولې نه چې وباسي خبره نو د ژبې حفاظت کوه که چې پردي دسترخوان باندې ډوډۍ خوري نو د دې غاښونو د خولې هم حفاظت کوه ازاده خوله وایه دومره پکې شیشه به پرته وي جو نشه به دې وتي بیا به د خوله بند کړي مېلمه خوره نه نه زما بس دی زما بس دی نو خیال پکار دی الله اکبر مرضي زړه د هغې تذکره قرآن کریم کوي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا زړونو د دوی کې مرض د نفاق زړه کې یو سری نو په خولې باندې بل سری زړه کې یو سری خولې ستا متل ځنې خیري د پښتو ځنې صفا کفر دی ویل لاس منې کا لستوڼې ورکا دا د منافقتوب متل دی دا خولې نه هونه باسي یا پورا لاس ورکا د دوستۍ یارۍ د ملګرتیا د تعلق یا ورور تیار درته نه یم تا ستا پلار سره موږ اوږه پوږه نه یو تلي تا سره کله تلی شو لاس مو ورکوه د دوستۍ دی وی لستوڼې مړوند بچ کا لستوڼې ورکا
دا د منافق توب متل زما ستا دا غلط دی پوه شوې دا منافقانو کار دی څرګند به زه ستا دوست یم یار یم پوه شوې او باطن کې به هغه دشمني کوله چې څه به یې وایي محمد رسول الله سره مرضي زړه تذکره قرآن ځای په ځای کوي دا یو ځای ته نه ما تاسو ته راواړو پوه شوې مرضي زړه طبعي ده دا مرضي زړه قرآن کې بل ځای راځي دا سورہ نور دے دیکھ دا منافقانو تذکرہ کئی قرآن کریم وائی وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا وائی پخلی چمنگ ایمان پا اللہ رب العزت پر رسول اللہ وڑے دے او تابداری منگ دا اللہ و دا رسول کرے دا سمیت واللہ فریق منہم من بعد ذالک بیا ډله د دې نه اوړي دا پخلی ځان ته مؤمنې وي نو د دې نه اوړي وما اولئک بالمؤمنین دا مؤمنان نه دي وإذا دعوا إلى الله ورسوله دا ولی مؤمنان نه دي دوی چې کله د الله دین ته قرآن او سنت ته وبللی شي راشه رورا په قرآن او سنت فیصله کوو وبللی شي الی اللہ و رسولی اللہ رسول تا یعنی قرآن و سنت تا وبللی شي لیحکم بینهم چې د دې منځ کې فیصله وشي اذا فریق منهم مورزون ناڅاپه یو ډله د دې نه مخ اړوي وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اکه پوهېږي په شریعت ګټو نو بیا ډېر په منډه باندې راځي دقه شی نه نوم دی موږ نه زر ځله خلک تپوس کوي یاره جی داسې مسله تاسو وګورئ که شریعت باندې ګټم چې شریعت وکړم زمرو ته خو زړو نه نه پاتې کومه زړو نه مې مخکې ترونه چې تېرو تېرو دا خو هغوی وي قرآن د هغوی قصه کړله موږ ته که دوی په شریعت ګټي نو بیا شریعت میدان ته کینی که پوهېږي مولوي صاحب په شریعت نه ګټم چې بیا عدالت وکړو نن نه وایي ما نه خو دقسې تپوسونه کوي معلومات کوم میں معلومات مخکنو کړ دي میں تراشه ستا مقابل دی راشي یو عالم ته کښېنئ تخ بیان وکړه هغه به وکړي او هغه به فیصله وکړي وی نه نه دی میدان لګولو نه مخکې ځان پوه کوو مې دا هغه نوره ډله ده ځان به یې چې پوه کوو ته منافقان وایي پوه شوې افی قلوبهم مرض قرآن وی دا دو چې شریعت ته نه راځي او دا اول نه معلومات کوي چې په شریعت ګټم یا نه ګټم که ګټم نه په شریعت فیصله کوم که نه ګټم نه په شریعت فیصله نه کوم نو الله فرمائی افی قلوبهم مرض اے د دوی زړه کې مرض دی د دوی زړه کې مرض دی ام ارتابو یا دوی شک کوي چې چرته موږ سره به الله ظلم وکړي د شریعت ځکه نه راځي ستا حق به الله بل ورکړي الله دا څومره ګرانه خبره ده ستا دا شک دی چې الله رسول به زما حق واخلي دی بل زما مقابل له به ورکړي الله وایي دا مرضیان دي مرضیان په ما ته ظلم بدګماني راغله دوی زما عدالت ته انصاف والا نه وایي دی مخلوق چې د الله عدالت انصاف والا ګڼلې دا پرچې دا خرچې دا چرچې به نه وي عالم څخه بتله ښه رورای کې ښه په دغې سره یو بل بېزتي نه په خپله به وي زما دا رور دی دی دا وایي د هغه بیان به یې هم وکړه آیا زه دا ویمه ای مولي صاحبه قاضي صاحبه الله څه وایي دی دا وایي زه دا ویمه دی وی دا شی زما دی زم زما دی پدی دلیل زما دی اے الله سوی دا شی د چا دی نسی من کو نه من قودی خیری خلقو لپاره من تانا تحصیل لپاره قودی خیری ٹھیک شو قودی تای خیری خبر ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ یا دوی یریگی چې الله رب العزت او دا الله رسول با په دوی باندې ظلم وکي که موږ په شریعت فیصله وکړه نو موږ باندې به الله او رسول ظلم وکي دا نن چې نه راځي شریعت فیصلې لا دوی دقه وایي
که د دا ایمان وی چې الله او رسول انصاف کوي، دوی به د انصاف ځای ته راتله. دوی انصاف بل ځای له انصاف نوم ایښی دی، هغې ته عدالت وی. نو دا عدالت خو موږ لیدلی دی. خوښ وي دې خوړ څوک سړی راوړی وی، دې ستاسو خوړ، دې جومات خوا کې چا د خپې نه نیولی و. بیا څوک زمانې پورې هغه سړی به خلاصېده نه چا چې د خپې نه نیولی و، چې ته د دې بیرته علاقې به یې په کته مزه تا کوټیان دي اوبه دي خوري. نو دلته یې منې که، نو بیا به روزانه جج ته پیش کېده، نو تپوس پته کېده چې دا څنګه چلو، تا څنګه ونیو، دی څنګه روانو. چې آخر کار هغه تنګ شو، نو هغې وی جج صاحب نن رښتیا ویم، میاشت خو مې وشوه په تاریخ، بد مې وکړو، ما دا سړی ما راونیو، غلطي مې کړې ده، که پلار مې ځي نو ځي دي، زما دې توبه یې زه به نه نسمه. خو جج صاحب نن رښتیا ویم دا سړی نه و، ډېر ګران سړی و. دی چې بیرته نه راته د ده خپې هغه څه نور الفاظ ویل دي، خپې اسمان ته وي، اثر یې کته و. مې دی ډېر ستړی شو، جو ما راوپرځو هدلته مې راونیو. وی بیا جج صاحب نن دې بیان پوره کړله، بیا مه راځه. وی رښتیا مې وویل. یا لکه دې کسې دي خوړ راغلی و، اوبو سړی راړه، خلاصه شوه، ما ونیو، ای خدای وبخه ما نه دی وجلی، وی خولې زیړه وه، وی بره څه ځای کې جسول نه یې راوړ دی، وی ټکراو کړی دی ګټانو له، وی مازغې نشتې، وی وګوره، وی پوز یې هم ماته ده، وی ما چې وجنو ما وی چې دا کوم دی بیا راشه پولیس والا تاسو دا وګورئ. سړی خوړ یو نو مسلمانو ما راونیو، بد مې وکړو. دا ستا عدالتونه دي. نور چې ته پکې ستړی شې، تا پکې ګیره سپینه ده، ته زما نه پکې ستا تجربه زیاته ده. الله اکبر. بل مرضی زره قرآن ذکر کوي، بل مرضی زره قرآن ذکر کوي. اللہ اکبر. بل مرضی زړه قرآن ذکر کئی. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، گمان کیا کسان چې زړونو کې بیماری ده، لن یخرج الله اضغانهم، چې الله به د دوی دن اندرونی کینی، هغه حسدونه یو بل ته هغه کیني، هغه به څرګندې نه کي. ستا زړه کې دننه کومې بد ارادې دي، دا به الله څرګندې کي. دارنګې دا مرضي زړونه ډېر دي، دا یو دوه ته نه درې ته ما ذکر کړو. دا خبره بیا کلونو پسې به ځي، چې ختمه شي نو ښه به وي. الله اکبر. بل زړه دی قرآن کریم ذکر کوي، وړون زړه. یاره چې دا به دې چای وي، وړون زړه تذکره قرآن کوي. ذالک بأنه مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، دا ځکه چې دوی مینه ساتي دنیا سره په آخرت باندې، او الله تعالی توفیق نه ورکوي کافرو ته. دنیا سره مینه د آخرت سره نشتی، آخرت سره کې مینه وي نه به د آخرت به ګټلی و، د دنیا ګټي د آخرت نه ګټي. دا چې صرف دنیا ګټي آخرت نه ګټي، نو قرآن وی اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم، دا خلق دی چې اللہ رب العزت مہر د دوی په زړونو لګولی دی، وسمعهم او په غوږونو والا مہر لګولی دی، وابصارهم
او پسترګوي والا مهر لګولې دي واولائک هم الغافلون دق دی غافل د دې سترګو باندې زړونو باندې نو غوګونو باندې نو مهر لګولې دي سترګې شته دین پې نه ني ها غوګونه شته دین پې نه اوري نو راره خبره پې اوري زړه شته دین ورته دننه نه ځي نبی علیہ السلام فرمائی دا زړونه خیرنیږي دا صفا کوئ ذکر اذکار باندې دینی خبرو باندې دا صفا کوئ څنګه چې اوس په نه خرابېږي داسې زړه خرابېږي دارنګې بعضې زړونو کې حضرت فرمائی شیطان د زړه کې دننه طاقونه جوړ کی کندې جوړ کی دې کې دننه د جالي وي دې پکې ناسي نو چې شیطان ستا زړه کې دننه جالې جوړې کړې طاقونه جوړ کړل هغې کې کېناسه هغې ته د چا پلار دین نن باسلی شي لکه دننه دیار ناست دی حضرت وی دې ته وشړی دې زړه کې یو طاق الله لهم پرېږدی چې د الله دین پکې ته ځي د الله د دین خبره پکې جمع کېږي تا زړه له صرف شیطان له پکې زړه کې ځای ورکړی دی رحمان له ستا زړه کې رسره ځای نشته دی نو پوه شوې الله اکبر دا د دوی په زړونو مهر لګېدلی دی دارنګې قرآن کریم ذکر کوي سورہ بقره کې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه الله رب العزت مهر د دې په زړونو په غوږونو نو په سترګو باندې لګولې دی او په سترګو یې پړدي دي نو د عذاب لوی دی اعتراض راځي چې غوږ سترګې زړه والا الله سیل بند کړه او نو اوس خو دې کې دین نه ځي نو دا خو دې سړي سره زیاتې الله وکړو چې دا یې والا بند کړه نو ده کې به دین څنګه لاړ شي نه بھائی د دې ساده مثال دا دی علما لیکي لکه سزا کاسب ته ورکول کېږي کار کوونکي ته کاسب د دې جرم دا بنده دی دا انسان دی بیا به نه پوهېږي ای داسې پوه شه تازي اس ولاړ دی ته د سره په خر نه ختلی عمر کې تازي اس قانون دی سړی پې وخوت او داسې لته یې ورکړه نو د ګولۍ شانې الوزي ټیک شوه تا سورلي د خر نه راکړي ته رالي اس زینکړی ولاړ دی تا پې لته یې واړوله پونده دې والا ورکړه روان شو اوس خو ستا پلار نشي کنټرول کولی تا له چلی نه راځي د اس ته کنټرول کولو اوس خپه ماتېدل ستا ارتاوېدل ستا زخمی کېدل مړ کېدل دا کار الله څخه دی چې بچ کېږي که نه خو روانۍ چا کې دی دې سړي کې دی تا له چل نه راځي ته اس ته ولې ختې کار خو الله وکړو الله ورته وکړو الله دا سړی مړ کو الله دا سړی زخمی کو خپه یې والا ماته کړه لیکن موږ چې نسو به موږ یا سړی تا ته چا پاس خېجه وایو به وه که نه خدای پاک د منځه ووته موږ به ده نه تپوس کو ته ولې ختلی تازي اس باندې به هغه خېجي چې هغه له چل ورځي د اس د چلولو نو دا مهر کسب کوونکې د دې مهر ذریعه دا بنده په خپله جوړ دی نو سزا دله ده دا نه چې خدای والا غوږ سترګې بند کړي الله والا غوږ ورکړ دی واوره قرآن پې واوره دین واوره سترګې ورکړ دي ووینه خپې ورکړ دي لاړ شه دماغ ورکړ دي زړه ورکړی دی دې باندې سوچ وکړه ادې په هغې کې سوچ نه کوي او روانې کوي نو خو ذموار دی نو ذموار دی ته پوه شوې ترتیب دا دی اللہ اکبر قرآن کریم بل ځای ذکر کوي آیات آخر ویما وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
اصبناهم بذنوبهم د وجه د ګناهونو دوی ته دا سزا ورسېده نو الله مهر لګاو د دوی په زړونو فهم لا یسمعون دوی اوس د سره اورېدو ته تیار نه دي. نو قرآن کریم بل ځای ذکر کوي وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ګرځولې دې موږ په زړونو د دوی باندې درنوالی دی چې پوه نشي په قرآن غوږونو کې د دوی درنوالی دی پردې دي ستا په خبره وایي موږ نه پوهېږو. دارنگی قرآن کریم بل سے ذکر کئی قل ارائیتم او خبر راکے او دی بندگانو تا خبر راکے ان خذ اللہ سمکم و ابصارکم وختم علی قلوبکم کو واخلی اللہ استاسو اوریدل د غوږونو لیدل د سترګو مهر دل پزړه باندې ولګي من الہ غیر الله څوک دا جتروا الله نه سوا یاتیکم به چتا سو ته داراوړي بل څوک شته ته تعالی غوږ سترګي دارا کی اے څوک نشته دی. دارنګي لسم قسم زړه راځي او هغه ته تور زړه ویل کیږي ګنده اعمال دته خسته ښکاري دا یو قسم زړونو والا خلق دی د دوی نه خدادا دوی ته بېدیني دین ښکاري ګنده اعمال صفا ښکاري بې حیايي حیا ښکاري روا ناروا ښکاري. دا تقریبا نن سبا شی عام دی. بې غیرتوب غیرت ښکاري بے غیرتوب غیرت ښکاري گندا اعمال ورته مزین کوي پوه شوې. نو قرآن کریم ذکر کوي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا سم شو زړونه د دوی پس د دې فهیا دا زړونه د دوی کالحجاره په شان د ګټو دي او اشد قسوه د ګټې نه هم سخت دي. زړه ګوره کچه شی دی. قرآن وایي د ځینې انسانانو زړونه د ګټو نه سخت دي ګټو نه سخت دي. خو چای ترس راځي نه په 2 روپۍ انسان له مړ کي پوه شوې زوی لګي پلار مړ کی پلار لګي زوی مړ کی رورو لګي رور مړ کی. نن سبا دا معامله کور ته شوې ده اوس باراني بیا بدلېږي لانجې جوړېږي سړي لا خپل بیا تا نه څوک بدل اخلي. نن سبا دا شیخ خپلو کې اړم شی دی د خپلو نه ګوره ډېر ځان ساتی. قرآن وایي دا زړونه د ګټو نه سخت. قرآن وایي پوهېږئ بنا ګټو نه زړه څنګه سخت دی او د زړه کې قرآن دین لار نه کوي ګټې کې لار وشوه ګټه وچاوده دومره اوبه ترې راووتې راوځي که نه راوځي ګټې نه اوبه راوځي د کمرو ته لاړ شه دا د فوارې تې بهیږي شین کاڼي اوبه راووښکلې وچاوه د الله د یارې دومره اوبه ترې راووتې استا د غوښې زړه کې د الله دین اثر ونه که ته خی که ګټه خبره مه کوه غټه تا نه ګټه ښه ده ګټه خلکو ناره کړه دیوال کې ولګوله چوڼ کې ولګوله تا نه خیر چا بیا موته داسې به څوک تاسو ته معلومې چې هغه نه بل خیر موتی په ما خو ډېره نه اشنا لګي یا به زما دماغ کمزوري شي پوه شوې. نو بعضې زړونه الله فرمایي دا د ګټې نه هم سخت دي ګټې نه سخت دي. الله اکبر.
قرآن کریم بل سے ذکر کئی اللہ اکبر. آخر دا آیت ویم فی قلوبہم مرض والقاسیت قلوبہم تورزڑی چې خدای ورته تورزړی ووایي نو پرېږده نو تورزړي څه شی تورزړي. قرآن کریم بل ځای ذکر کوي اللہ اکبر. آیت آخر ویم فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. زړونه یې سخت شوي دي او ډېر د دوی نه فاسقان. اکثر خلق فاسقانی، اکثر مولیان ٹک نہیں، اکثر امیان ٹک نہیں. اللہ رب العزت داسی ہوئی ہاں اکثر مولیان ٹک نہیں، اکثر امیان ٹک نہیں. لگ مولیان ٹک وی، لگ امیان ٹک وی. داغی نخی دا حق پرست راضی پا موقع بانی ما تاوستا دیر ویل دی. دارنگی بل آغا سڑے دے بعض خلق دے اگوی وی منگ دا علم کاندوانیو، منگ تستا دا خبر ضرورت نشتے. زنی وی نار سڑے پورے دا مولا تقریرونو ضرورت نشتے. تو خیلی یو پو اماتا علماؤنا علاوہ یرونو دا چاونوی چی نار سڑے دا زڑ سپیشلستے اپریشن کئی. تا سوری دی چا دا چاونوی چی ہر ڈاکٹر دا کینسر اپریشن کئی. دا چاونوی چی ہر ڈاکٹر دا زڑ اپریشن کئی. اغیل دیدن منگ اسلام آباد تزو علیوال بٹگرامیان بجو لندن تزین خواہ آر سڑے پا دین پوا دے دا چاونوی آر سڑے ڈریور دے ہی چاونوی. دا مولیتوب مسئلہ دومره سپکا قوم کې راغلا سپکا ښکاره شوه چې هر سړی مولا دی. دا تاوري نن وی هر سړی مولا دی و داسې ووایي هر سړی ډریور دی چې د کمر په سر موړي ګاډی موړ کې ولاړي دی ډریور نه ادله ډریور چابي ورکې روره چورلوه ټول ګاډی به چورلي که نه په کته سین پورې چې رسي چې گیر کې گاڑی کنا خوانی بیٹری چې و چورلو لکانا جو گیر کې و جو سوچ دے ځان سمای ورته دے بس ته ځان تم کې دے پویږي راستر چې په ډرایور ورته کېناس هند بریک به اومي ګټه ورته اومي کلچ نه به اومو باسي بیا دا سیشه ورته د گیر نه به اومو باسي بیا احتیاطاً کلچ باندې بخپک کیری بیا به چابي و چورلی نو گاڑی به داسې ولاړي لکه مې چې اوبو کې ولاړي اړقیږي باندې. یہ بھائی ہر سڑے ڈرائیور نے چکے رہے ہر سڑے ملام نے چکے رہے تو سبلا کرائے ہر سڑے پوئی گی وہی نا دسے مو آیا ہر سڑے ما تا دیر تلیفونی کیوئی منگا جو پیو خبر شروع کو میں خدای خیر کی وایا وی دے وی دا مسئلہ دا سرہ نزویم دا سرہ مستاف شنی علماء خو منگ دینا مخی نولی دیلی بغیر دی کتاب نا دا کافر زامنی پارسا پوئی گئے دا تا چوی دا سره پا کم دلیل دیوی دا بل چوی دا سره دا پا کم دلیل وی یعنی من خو نور نپیگو میں دا چیڑ صرف دل سپخ کارا شو میں راشا آسان کار دا تخیم دا پلار دیوالو نا بندی نورونو توا از سپیشلسم دا سڑا راوڑا چورکائی
او د پلار پرې سینه کې را ګېډه والا چیرکا په اوږده تخته سملوه زړه والا راوباسه زړه خو ستا د ساورو کتل لی بیا ولټوه راولټوه امید ده چې پلار جنازه سبا 2 بجو له به تیاری زړه اپریشن چا چیړ نه کو پلار په ګېډه کې چوړکای چاونه منډله یو دین دی ملا هغه ځای کې چوټي کړی دی او بس موږ مسله چیړ کړې ده مې دواړه مسلمانان نه یې د سره ریوڼ مشران د خپلو ملګرو ته څنګه وایي مسله به نه چړي خو دلته ته نه دوزنو مطلب غلط اخیستی غلط مطلب ما اخلی دین چې دی رونو مسله دین دی دین څه شی دی دا مسائل دین دا دی خو دا ته مه چیړه امیانو مجلس ته ولې چیړي عالم شته وای مولوي صاحب زمونږ علاقه کې غم داسې کوي نبي غم څنګه و هغه نه غم زده که دا به هم نه چیړي بیا خو مزې دې شوی بیا قرآن حدیث ټپ کا کېده او مسله مه چیړه اجو جنت ته ځه نو که ته موږ ځان سره هم بوځې نو ته چې پته نشي تیز ذکر روز خو چې موږ ځان سره بوځ پوه شوې هغه موږ خطا شي هغه دې له ویلي چې امیانو مجلس دی یا به ځان کافر کی یا به بل کافر کی یا به دې حلال ته حرام وي نو کافر بشي یا به حرام ته حلال وي نو کافر بشي نو چې نه پوهېږي نو چې عالم در کې نه نو مسله مه چړه نو زمونږ رونه راله دلته چې راشي مسلې د مولیانو کړه مسله مه چړه مسله مه او تا د الله پوه کي مسله دا دین چې دی نو دا مسله ده دا څه فضایل چې دی یرونو دا د مسلې له دي لکه که نه پوهېږې نو مثال یې داسې تا ته په دسترخوان چې ډوډۍ کیږي امام ابن قیم امام ابن تیمیه دا ډېر ښایسته وضاحت سره ذکر کړې ده دا خبره هغه وایي تمام فضایل مثال څه شی دی ای قومه ځان پې پوه کوئ د دې مثال د چټنۍ دی دا چټني څه دپاره ده هغه نه دا د پتونان د چرګ پاخه شوي دي بیزه راته شوې ده اوس خوراک دا لږ تریوالی لږ خوږوالی لږ ورسره پیاز یې نري کړلي لږ ورسره کیري دي تا کور خو څه نشته هلته تشې ایرې دي دا خو پر دې دسترخوان دی دې کې کیري دي لږه کیره دې وخوړه لږ ونې شړشوت ته خولې ته وغورځو تریو زړه دې ورته داسې کیري بیري شپولاو پسې خدای دې ورته خیر کی الله دې د ګېډې ته خیر کی او حمله چې دې وکړه نو روغ چرګ پتون دې تیر کو دا په زور د چټنۍ دا تمام فضایل چیرې د دې مثال د چټنۍ دی چې د د مسلې ته د الله حکم نبی طریقې ته شوق راشي ای منګه رالو تشه چټني وسکله جو کلمې سوځي چې خوځي او جو کلمې سوځي هر مسله باندې ځان پوه کوئ چې ځان نه پوه کوئ نو شی به روان شي څنګه دیني محنت علماو تبلیغیانو مفتیانو قاضیانو شروع کړ دی کوي الله دې ولا توفیق ورکړي دقسې ودکېږه ما ستا دشمن هم شروع د شیطان هغه دغه دین کې درته ویلټ کوي او جو تا جانم ته رسوي موږ دې راشو هغې نه دې وده شو او جو بس چل موږ جنت ته به ورسو نه 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 چرت یم نه دشمن نه به ویښې دشمندار سړی هغه د ریسي شینګرۍ کې هغه نه شپې کله کله ګوري چې ته څوک زما باندې عزت بنې زما مال بنې حمله خو نه کوي هر ځای نه ګوري داسې دشمنداري نو ګوري داسې که ودوي نو ودو بیا ساله دومره کټې څومره یي تا ته پته راکوي څه خو تاسو ته معلومه ده که هر څه باندې ځان پوه کوئ نو د دین په خوند به پوه شو دا هغه زړه دی چې دی بند شوی دی زړه بند شوی دی قرآن کریم دا ذکر کوي الله اکبر دا د زړه بند شوی دی ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا پزړونو باندې پړدي دي زړونو باندې پړدي دي بل ذی قرآن وی انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
اللہ اکبر. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. آخر کی وئی فقست قلوبهم زرنۂ تور شویری وکثیر منهم فاسقون. اکثر فاسقان دی، اکثر خلق فاسقان، اکثر تباہی کی دی، اکثر فاسقان دی. دارنگی بل قسم زڑ دے آگے تک غافل زڑ ہوئی. لاہیتن قلوبهم زړونه غافل دي. اس غور نشته د آخرت. د دنیا هر غور دی، د آخرت باره کې د غور نشته. د زړه غافل دی. خوشوي او آخري یو زړه چې هغه ګناهګار زړه دی، الله دې موږ زړونه هغه شانې نه کي. قرآن کریم ذکر کوي اللہ اکبر. آخر دا آیت ویما وَمَن يَكْتُمْهَا چاچ گوئی پٹکڑا. اول کی وئی وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ گوئی ما پٹوائی. ہندوستان یو لوی عالم د تبلیغی جماعت دا کابیرینو نو هغه ذکر کئی. هغه وی اے د هندوستان دعوت و تبلیغ والا مسلمانانو خپلو مرګرو ته وی تاسو ته به څنګه پته لګي چې تاسو کې ایمان شته یا نه؟ څنګه پته به لګي؟ من خو دې ریوڼ تانورو مراکزو ته ځو، خو زمونږ علاقې خلک څه کوي، یو نه چا تپوس کوي تا پکې څه زده کړی وی؟ ما د ناستې خوب زده کړ. دا زمونږ وروڼه پخپله موږ ته قصه کوي، موږ د ناستې خوب زده کړ. داسې څه ترتیبو کې ناسي په ګنټو ناسي ارتاویږي نه. یا الله پاکه موږ خو په کټ کې د کټ نه غورځېږو چې ودیو. دا دین نه دی ورور. وی خوسېږه څوک څه وایي چې ځان سره یاد کم او دا کور ته یوسم، محلې ته یوسم. تا د ودو خوب زده کړی دی، خوب خو دلته کېده، خوب کې خو ستا پلار تللی، خوبونو سره اوس موږ ښخ کړلی، ته خوبونو کې لاړې. هغه وایي څنګه به پته لګي؟ د ایمان پته به وي ستاسو والا لګي چې سیک په کولاو غوږونو اورئ. سیک په ځمکه ستا پلار دعوه وکړي، سیک په ځمکه ستا پلار دعوه وکړي. حق د سیک وي، ته د دې سړي زوی او ته مسلمان یې، دا پلار دې مسلمان دی، خو کیس راغلی دی سیک سره، هندو سره. شهادت به سیک هندو پیش کوي، خو ته د مسلمان زوی، ته پوهېږي چې پلار مې پناهه دی، ته به څه کوې وایي؟ ته به څه کوې؟ تا جج نه بلی، ته ګواه پکې نه، باوجود خپل حق ادا کولو لا سیده بځي. جج صاحب اگر کہ بولائی کی بزن نه ما، لیکن ما وبلی دیو خبره کوم، تا به وبلی. ته وایي جج صاحب دا سړی مې پلار هم دی، دا سړی مسلمان هم دی، دویم درجه دا ده چې دی دنه زه پیدا یم، دا بل کافر دی، مسلمان نه دی، سیک دی، هندو دی. خو جج صاحب زه د دې مسلمان زوی، زه دا ویم دا هندو سیک په حق دی، حق جن دی، دا زما پلار ناق جن دی. داسې ستا بټګرام کې څوکي چې چای وله ورڅخه لاړ شو شته؟ دروغ به نه وایي. ما ته چا وي جمعې ورځ ده نشته که نه؟ په حرام کښېنئ سړو، بېغمه کښېنئ. دا جنتونه داسې په الواګانو کې نشته رور. دا تمام عزیز ولی په باطله به ولاړئ، ته به ای زما قومه، ای زما عزیزانو، دې خبره کې دا فلان کې غریب په حق دی، دا تمام زما عزیزان په ناحق دي. شپې له به دې مړ کړي که نه، نو دلته څه چل کې کرونا جنت ته ځه، مرګ نه خوا تا سره څوک کولی شي، مړ دي کې مړ، خښ به دي کوی. که ته چانه خولې موږ جمعېړوالو ته
چې کوم دی وصیت پرېږده موږ به راځو تا بخښه کوو مخه هم کوه که نه دي ګاډي کې به دې واچوم سیند ته به دې غورځم زړه به دې یخ شي زړه نه به کفن راځي نه څه دغسې به دې ټیلو پوه شوې د ایمان کې دا بعضې خبرې دا چې موږ راواغستې انشاءالله کله د امن چې کلي کې یو ظلم کوي او ته مخالفې تمام مسلمانان عزیزان مخالف شي دا یو ظالم به څه وکړي کولی شي نه خو ته ستا ملګری دی ستا د تره زوی دی ستا واره دی ستا ماما دی ستا نیکه دی ظالم دی ته یې ملګرتیا سپورټ کوې او چې ټوله دنیا یې سپورټ کوي شی روان دی دا به څنګه سمیږي نو دا څه تقریبا 12 زړونه ما تاسو ته وښول بقایا پاتې دي دا 13 نه اوړي ژوندي پاتې شو هغه به په بله موقع دغه خط راکړه ته څه ویلو